الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسماع بعدها. باب دې په بیان د دې کې چې خوب د ماسوتن نه مخکې منع ده او قصه ګویی پس د ماسوتن. سمر وای ذوق د قمر ته، د سپومې رڼا ته سمر وای، او د سپومې شپې ته عربی کې سمرا اون وای. خودی به د سپومې په رڼا کې په شګو کې ناستو شګي یخیږي که نه، نو هغه تسمیه د حال له په اسم د محل سره سمر وای رڼا د سپومې ته، خو ناس به دوی په رڼا د سپومې کې خبرې به یې کولې، نو محادثه فی سمر اللیل دې ته سمر وای، دې ته مجاز مرسل وای. ښه تسمیه د حال په اسم د محل، حال هغه خبرې دي او محل هغه رڼا د سپومې ده، نو د سپومې رڼا نوم ملکې ښودی شو. اوس هر قسمه خبرې چې که د سپومې رڼا وي که نه وي، خو د ماسخوتن نه پس د سمر وای. اصل کې به دا بجلی خو نه وي که نه، نو د سپومې په رڼا کې به ناست. سامرم بهی تهجرون قرآن شریف کې راغلی که نه، قصه گویی کوي په باره د قرآن شریف کې او پچ گویی کوي. نو دو مسلو ته اشاره وکړه، خوب د ماسوتن نه پس ښه نه دی او خبرې د ماسوتن نه پس ښه نه دی. د خوب په باره کې خو منع راغلی ده، خو د بعضو صحابو کرامو نه خوب قبل العشاء راغلی دی، لکه عبدالله ابن عمر نه منم راغلی ده، خو هغه خوب هم کړی دی. نو علماء تطبیق کوي چې من هغه صورت کې ده چې ماسوتن وخت داخل شي، او جواز هغه صورت کې ده چې د ماسوتن وخت نه داخل شوی. تا ډوډۍ خوړه د ماښام او آرام کې، خو لا ماسوتن وخت نه دی داخل، نو منع پس د دخول د وخت نه ده. او دا چې بعضو صحابو نه جواز راغلی دی عمل، نو دا قبل دخول الوقتو یاوه. دویم تطبیق دا کوي چې منع په هغه صورت کې ده چې څوک موقظ دیني مقرر کړي، نو یاره د ضایع کېدو د جمع ده. او دا بعضو صحابه چې خوب راغلی دی نه، هغوی به موقظ مقرر کړو، بیدارون کې چې هلکه را بیدار مې کړه، نو منع هغه وخت کې ده چې څوک د را بیدارولو نه، او جواز هغه وخت کې دی چې د بیدارولو دپاره سړی مقرر وي، نو تطبیق راغی. دریم صورت د جواز هغه وخت کې دی چې ستا اراده د قیام اللیل وي او د تراویح شپې وي د رمضان، نو مخکې ته لږ ویده شي. او منع په هغه صورت کې ده چې اراده د قیام اللیل او د تراویح دې نه وي، نو که ستا د شپې رونولو اراده وي د قیام اللیل او تراویح کول غواړې او ختم کې، نو که مخکې ته لږ ویده شي نو خیر دی. او چې دا اراده نه وي یا دغه صورت نه وي، نو بیا منع ده. نو بعض صحابه مبارک چې ویده شوي دي، هغوی به اراده د قیام اللیل وه او د رمضان شپې به وې، نو هغې دپاره به مخکې لږ ویده شو. نو درې صورته رالل د جواز، یا خو د ماسخوتن د داخلېدو نه مخکې، یا به یې موقظ مقرر کړو، یا به اراده د قیام اللیل وه. او چې دا درې صورتونه نه نو به خوب منل. دویمه مسله د سمر ده، د شپې د ماسخوتن نه پس سنت دا دی چې ویده کېږه ژر. البته دو استثناء راغله، الا لمصلٍ و مسافر. یو منځګزار دی منځ کوي اوږد د شپې، نو 2 رکعاته منځ کې نو خبرې وکړي چې خوب ته وتښتي، یا مسافر دی په لار روان دی هغسې مو ویده کېږي نه، نو بل ملګري سره خبرې کوي چې سفر راته آسان شي او خوب را نشي. نو چې دا دو په حدیث کې مستثنا دي، نو علما ورسره 2-3 نور مستثنا کړي دي علت د وجه نه. اول دا چې ښځې سره خبرې کوي، دویم دا ده چې د علم خبرې، دریم دا چې مېلمنو سره، نو مېلمنو سره د ماسوتن نه پس خبرې کول. خو د اسلام مېلمانه هغه د اسلام مېلماني ښه عباسیات نه چې په ټیلیویژن او په دې خبرې کې،
نو ملما سره لکه بخاری په باب خو ضیف سره باب الثمر مع الضيف، یا د اهل سره باب الثمر مع الاهل، یا د علم خبري باب الثمر بالعلم کتاب العلم کې بخاری کې مونږ ویلو. نو یا مصلی او مسافر دلته په حدیث مبارک کې ذکر دی، یا د غدری صورتونه د دین علاوه د کې دل فکار دی، او د شپې ټلویزیون او د خبرو تغوا کې خودل دا پته کې نه دی داخل، دا ټول عباسیات ته واهیات، یا د ریډو خبره اوریدل بي بي سي سو یو د امریکای خبره سو یو جرمن سو، داغه علم فایده نه کوي او جهاله zarar نه کوي. علم هغه خبرو ته وي چې داغه علم فایده کوي تا د بي بي سي اور یا ونه نه څه چلو شو ټلویزیون کې بخا کینې نه ټلویزیون وښه بل شي زنه سره ملمنو سره د علم خبره یا مسافر یا مصلی. نو دو مسلو ته اشاره وکړه. ما جاء فی کراهیت النوم قبل العشاء، دې کې څه فقهي اختلاف نشته، آداب دې ټول د جون د معاشره. حدثنا احمد بن مني قال حدثنا هشام قال اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد والمعلبي اسماعيل بن علية جميعا عن عون. دلته یو غلطی کړې د باجوړ مولا او کابل مولا. رمبی سند کې عوف لیکل دیم کې عون لیکل دي. نو مدار د سندین وګوره یو شخص وی نو خلق خطا شوی دي چې جوړه مدار د سندین او سیار دي، سیار نه دي دا عوف ته پدوانو زرا د سندونو کې خو دې دیم سند والا باجوړ مولا او کابل مولا خطا لیکل دي عون. نو احمد ابن منی د حشیم نه وی هغه د عوف نه وی، سند کې تحویل وکړه. احمد وی ما ته څنګه حشیم ویلو، نو عباد ابن عباد وی محلبی او اسماعیل ابن علیم وی، دې ټول راته روایت د عوف نه بیان کړی دی. نو احمد سے استاد د ترمذی یو ځای کې خپل استاد حشیم بیان کړی دی او بل ځای کې دو بیان کړی دی عباد ابن عباد او اسماعیل ابن علیم. اوس یو سوال دی طالبانو چې د دوه درې استادان شو، یو حشیم شو، دو دا نور شو، او دا درې واړه شاګردان د عوف دي، نو سند کې تحویل ولې کوي؟ دا څه به ویلو احمد چې حشیم را طویل دي، عباد را طویل دي، اسماعیل ابن علیہ را طویل دي د عوف نه، دا تحویل په سند کې ولې کوي؟ نو دا یاد درې د محدثینو په نس عن عنو صيغه د سما کې فرق دی. نو دی لومبي استاد ورته په صيغه د سما ویلو اخبارنا عوف، او د دوه رستو شاګردان ورته په صيغه د عن ویل دي عن عوفنا. نو عن په صيغه د سما کې د اسمکه او اسمان فرق دی. دغه اخبارنا دلالت په ملاقات او سما بالفعل کوي او عون دلالت نه کوي. نو صيغه د سما د وجنه سند بدل ک کني دا عوف ته دواړو زینو کې ښا چې چا عون لیکل دي نو دا غلطي لیکل دي. نو لومبیم عوف ته دیم عوف ته. سیار کې تحویل د سندین نه دی، تحویل د سندین په عون کې دی. ادا عون صحیح نه دی، عوف ته دا لومبه او صيغه ځکه بدل کړي چې لومبه وای اخبارنا او د دوه کسان ورته عن عون ویل. د عون لکه مسلم کې تحویل د سند صرف د عون او د عن او د حدثنا د وجه ناراضي. ابو داود کې قال ابو داود وقال فلان حدثنا، او مسلم مولا بټول سند بدل کې د صيغه د عنانه د وجه. عنانه دلالت په سما نه کوي بالفعل، او اخبارنا او حدثنا او سمعتو دې د صيغه د اخبارو. السيار مسلم نبی برد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء، هغه بند غنه خوب ماسوتن مخ کې، والحديث بعدها حدیث باندې محادثه خبره کول. پس حدیث مراد حدیث نه محادثه، حدیث مصدر ده په معنا د خبراتو کولو سره. وفي الباب عن عائشة عبد الله بن مسعود قال بحديث ابي هريره حديث رسول الله وقد كره اكثر اهل العلم النوم قبل صلاه العشاء، اکثر علما په دې چې ما سوتن نمخ کې د کېدل بندي. ورخص في ذلك بعضهم، بعض علماء رخصت راغله
وقال عبد الله مبارک وای اکثر الاحاديث على الكراهه، اکثر احادیث نه معلومیږي. ورخص بعضهم في النوم قبل صلاه العشاء في رمضان، بعض علماء پر رمضان کې جائز کړی دی، ځکه رمضان کې قیام الليل وی، صلات التراویح وی، او ګد منزل ختمي ناغي تی مخ کې لګ آرام جائز کړی دی. امان ته د درې سورتونو نور مخاوده. ابا ما جاء في الرخصة في الثمر بعد العشاء، قصه گویا کی اجازت امراغله. د سمن نمرات قصه گوئی نه د خبرې کولې نو مې ولا د ثمر خره ځکه دوی په فزاو د خمر کې ناست. نو ذکر د ثمر مراد نه محادثه فی الثمر ده، نو ذکر د محل مراد نه حال دې ته مجاز مرسل وای. دا یاد درې چې موضوع له او معنا مستعمله کې علاقه د تشبیه وینو دې ته مجاز مستعار وای، او کله تشبیه علاوه سلیل شنور علاقه وی نو دې ته مجاز مرسل وای. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو معاويه عن نعمش بن ابراهيم الخمطان عمر بن الخطاب. دا الخمس ما دا عمر بن ثابت تخا نو باز اوس یو سند ته اشاره وکړي چې دا الخمو دا عمر بن منس کې یو سړی بلې ذکر کړی دی، خدا غ ذکر او عدم ذکر سره اثر نه لري په دې حدیث، ځکه چې الخمو ملاقات د عمر صاحب سره شته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مع ابي بكر في الامر من امر المسلمين، قلب خبرې کولې د ابو بکر صاحب سره په یو خبره د مسلمانانو کې د جهاد ما وانا ما هم زب ور سره ما دا به د جهاد خبره وي، د ضروري مصالح خبره به. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين قال ابو سعد حديث عمر حديث حسن، وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله. دا حسن بن عبيد الله چې نقل کړی د ابراهيم نه د عمش په مقابله کې، نو دا الخمنه پس یو سړی راوستنه رجل من جوفین یقال له قیس، د قیس جوفی په واسطه د عمر صاحب نه نقل کړی د ابن قیس. نو خو مانته وی کړه قیس ذکر وی کنه وی د الخمه ملاقات ثابت. هذا الحديث في قصه طويله يوجد قصه د عمر صاحب نقل کړی دا. وقد اختلف عن العلم، دا قصه بیان نه کړي. وقد اختلف عن العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومعنهم في الثمر بعد العشاء الى اخره. پس د ماسوتن قصه ګوي څنګه ده؟ دا اکثر مولود شریف چې دی کنه د واعظانو دا قصه بړو واعظانو بیان دغه نه دی پکار، او درې نیمه بجو پورې خلک د کار او باسي، او لکه چې بیان کوي نو بغیر لوټ فکر کوي حاضر خلک به اوري. نو لوټ فکرو کې پس خبره زمانه دی فقط ما سوتن نه پس دا ترجمه بعد خم خلکې دی تاکال اوازونه زورم بعد خرکا بلیانم دی ماما جاهلا الکه تا ته په پنځه کسان ناس دی خو دې ته وای کنه بغیر لوټ فکرو کې ولې چې پیوای دا چې نوی مولا شي کنه لکه دا چرګوټي چې بالې شنو چې ډېری وای، نو دا شاندانې مولا چې راشي دې ډېری چې وای. لوټ فکر کې ولې ترجمه کې چاته وای پیریان علی السلام ته وای تا ته یو سره پنځه کسان ورته ناس دي ته وای. لوټ فکرو کې څوک په فاده وای، ها څوک به د زړه بیماری، څوک به خوب کوي، څوک به کتاب ګوري، څوک به ماشومان، څوک به زنانه، ولې فاده وای خلک زمانہ خما خلقیت شیخان پدې بدیش دا به علم شیخی کفر دی ولی چې خلقو ترزه وای خلقو ته قران نه د خربچیا قران دی د پیسو ګن کپ مردار خو الکه واعظ بیانوا خلقو ته لوټ فکر مې استعمالوا قسم دې کړه ما اختیار د لوټ فکر مې ټول بندول صرف بانگ اجازت اغم په لګان دادا ولې خلک پاده به د خوب نو باسي زود کېږي مو د یو خرو आवाज راځي په څوره زور لګي خما قلب شي نه لکه ته کتاب نه سړیو باسي د مطالعه نه باسي د چا بسکاری څوک به بارتناسي څوک به خدای سره مشغولای څوک ته به تکلیفي څوک به بیماری ولې وای او ناس ورته درې کسان دې بلوټ فکر کې چغې وای دا خرقه مخالی کنی دا دوالو لایق دا خلق چې دا دین بدنامي دا غخری بدنامي خلق وی دا جوړي مولا دی یا چندې ټولې په دې لوټ فکرو دا مې د خنزیر نه بدیش ځکه دوی نوم د عالم بدنامي یا دا چې وی ځان ته پیران وای هو په لوټ فکرو کې الکه ولکه خدای کون دې
ذکر کې بغیر لوټ فکر کوا کې نه په مزه ذکر کوا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ودون الجهر من القول. نو ذکر کې په مزه کوا کې نه درود شریف وایا چې سره خوخي خو لوټ فکرو کې والے نو بغیر ضرورت او دای شرعي د جنازو اعلانات کول د مړو اعلانات کول او ذکر کول په لوټ فکر کې او بغیر وخت به ترجمه کول په دغه کې دا غوړه ښه کار نه دی. خلق تضرر رسول دا حرام دی او جرم دی. نو دی به خلق تضرر وسه دې تاکال کې خره دی خره اکثر د افغاني چې پارش دي ځان به وزر شروع کی بے وقوفه لوټ فکر ولې استعماله وایا په خپل په مزه ترجمه کوا اوریدونکو ته. سو سورت یاسین شروع سو سورت رحمان شروع کی سار وختي خلق را پاسو مردار ته چاوي چې خلق را پاسو فلا خضر پاسو بال بچ را پاسو فزنانو جمع شته او په ماشومانو جمع شته. دا تا حکم چا کړی دی چې را پاسو کوم کتاب کې راغلی نو دا اخر شیخا دا اخر پیران دا قمقل امامان بے وقوفا دا بدنامی د دین کوي قسم دی. او خیار خلق وي زیو زی تلم ته یو وکیل وي دلته یو مولا راشي 3 غنټې تقریبا کې د ماسوتان نه پسندره وي نه پیګو نه د کار نم پریو زما په سر مقدمي وي مطالعه کوم اما ورته دا مولیان نه دي د اخر دي دته د مولیانو ډمان وي دا رقم ډمانی ګر دا د مولیانو ډمان دا عالم نه د خلکو ته تکلیف رسوله نو دا ډمان امامان قمقل خره قطعا تاسو دا کارونه کې ګوره دی باندې دین بدناميږي اسلام بدناميږي چې سوال کوي جوړي دا سوال کار د جوړي د مولیانو دی. خلق مولا نه پیژني خلق چې څوک سندره ډېری وای په لوټ فکرو کې چې ډېری وای هو ډېر کوي خلق کوي جوړي دا رسېدلې ساړي هغه وی خر. نو دین بدنامي اسلام بدنامي حضور پاک بدنامي وګوره دا څه کارونه کوي چې د اسلام بدنامي پکې راځي. دا د اسلام خدمت نه دی چې په لوټ فکرو کې جګړه وکړي. کینا په قرآن شریف آیا ترجمه کوا ذکر کوا درود شریف آیا بغیر لوټ فکرو خپل احاطه کې وایا بل خلق ولته ول خلق ته تکلیف رسي. زماني کو الوی عالمو د مور تر طرفه اما وی هندوستړي خدای ناراض ځان ستړي کې خدای دې ناراض. قال ابو يوسف حديث عمر حديث رسول وقد روى هذا الحديث رسول عبد الله بن ابراهيم علي صاحب ناسو په جمعات کې نماز یې ګر نه پاس یو سړی راغی نفل کول هغه ورته نفل نه کیږي وروره هغه وی ها ما به خدای پاک په نفل باندې دوزخ ته بوزي. نو علي صاحب سره څوک ناستو یې ګوره شیطان په کومه طریقه گمراه کوي او ورته وی په نفل دې نه بوزي د حضور مبارک په مخالفت باندې بوزي. او دا ذکر والا ته چې ذکر مو کا فزوره وی خلق دې د ذکر نه منع کوي نه ذکر نه ده نه منع کو د چغړې والو نه دې منع کو چغړې مو خدای حکم نه ده ریاکار په مازه ذکر کو بغیر لوټ فکر نو چغړې نه دې موږ منع کو د ذکر نه دې منع کو ټول شپه ذکر کاوه ټول شپه درود شریف وایا ټول شپه خدای یاد وا او خلق ته تکلیف ولې راسه نو مونږ د خلقو د چغړې نه منع کو. لا ثمر الا لمسلم مسافر او با ما جاء في الوقت الاول من الفضل په اول وخت کې موږ کولو کې سمره ثواب ده. احادیث ذکر کړي دو درې خدا ټول محدثین کرام وایي دا ضعیف دي. نو دوی دا عام احادیث باندې استدلال کوي شوافی چې په اول وخت کې وراله او مونږه په خاص احادیث باندې چې ګوره سبا کې اسفار راغله ده ماس پخین کې براد راغله ده
ماسختن د ټولو پنځ مؤخر غوړه ده او ماخام د ټولو پنځ پاول وخت کې غوړه ده. پاتې شو د مازیګر مسله منګه هغه صورت اتفاقی خوښ کړو. نو استدلال بالعمل قابل قبول وي چې خاص دلیل نه وي، چې خاص دلیل لکه حضور عام خلک وی لاسونو دعا سره لاسونو چتول غوړه ټیک ته د خپل خبره خدای پاک لاسونه چې ورته اوچت کې خالی نه واپس کوي. خو چې کوم دی کې حضور مبارک لاسونه نه دی اوچت کړي ال لاسونه نو چتول خري د حضور اتباع دارا. لکه د اذان نه پس اللهم انت السلام کې هغه لاسونه نه دی اوچت کړي د ذکر په شکل ویل یا د مانځنه پس اللهم انت السلام کې لاسونه نه دی اوچت کړي. نو چې کوم دی خاص راغلی پاغه په خاص عمل کوا او چې کوم دی نه خلی راغلی به لاسونه اوچت کړي. واسه خبر سره چې سلام ویلې د لاسونه نه دی اوچت کړي. نو چې کوم دینو کې ادم رفع راغله د نسن نو الته ادم رفع ولاده او چې کوم دی کې عامین عمل بالعام کا. نو حدیث چې خاص او عام راشي خاص مقدم دی، چې خاص بینین عمل بالعام کا. نو د اذان نه پس لاسونه اوچتول نه دی راغله. اللهم انت السلام سره حضور مبارک لاسونه نه دی اوچت کړي. د خبر سره چې سلام ویل دي او دا ویل انتم سابقون و انا بكم لاحقون غفر الله لا سنه نه دي ټیک ته چې دعا کې به قبله تمخ کو دعا وکا چې څومره دعا کې. نو عمل بالخاص مقدم دی په عمل بالعام. چې کوم دی خاص نه ویني به عمل بالعام کا. نو دا دوی چې احادیث مبارک نقل کړي دي دا عام احادیث دي چې اول وخت کې مونږ غوړه دي خو ضعیف هم دي په اتفاق د محدثین. نو موږ وی اول وخت کې غوړه دي اول نمبر اول هغه چې حضور مبارک خوښ کړي دي او چې کوم دی کې امر صریح دی لکه اسفروا بالفجر فانه ادم للاجر او انتظر او امرت بالظهر فان شدة الحر من فيه جهنم او عشاء مبارک وی لولا انا شقال امتي لا امرتهم ان يؤخر الصلاه الى ثلث الليل ونصفه. نو چې کوم دی نه سن حدیث راغله دی ال تعامل بالخاص ورده. نو با ما جاء في الوقت الاول من الفضل اول وخت کې ثواب څومره دی. مثلا ابو عمار حسين بن حريث قال الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر العمري ذلك متكلم في راوي دی عن القاسم بن غنام دکم کلام دی عن عمتي ام فروه ترور ام فروینه بیانې کله وی د جدینا کله د باز امهاتنا وکانت من منبايع النبي صلى الله عليه وسلم دې د حضور مبارک سره بیان کړو. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل كم یو عمل غوړه دی. قال الصلاه لاول وقتها من په اول وخت کې غوړه دی. په بخاری کې دا راغلی الصلاه لمیقاتها صحیح حدیث دا. مثلا احمد بن امين قال سنه يحمل الوليد المدني دا ضعيف ده. انا عبد الله بن عمر العمري دا متكلم فيه ده. عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الاول من الصلاه رضوان الله فاول وقت ده راضي ده او الوقت الاخر عفو الله فاخر وقت کې چې منځ کې نه محبشه نو دې کې تشعفره او دې لومبه کې فضل له معلومیږي دا چې اول وخت کې مونږ خدا حدیث عامه دي کنه یو خاص په موږ په باره کې نه دي. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب بن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب ما یو شیعه وی دنا ورته ما کده علي صاحب عمر صاحب بدی شو نو زویل به عمر نوم کې خونه دلته ګوره دا غراغه عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب دا علي صاحب د یو ځای سنوم دی اتل زامن د دو عمر د دو عثمان د یو ابو بکر د باز عبد الله د باز قاسم د باز محمد دغه نمونه نه دی وته. نو د خلفاء راشدین نمونه خپل زامنو لای خېدي نو که العیاذ بالله لکه د شیعاګانو قول چې د علي صاحب صحابه بدی شو نو به د خلفاء راشدین نمونه زامنو لکه قول محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب بن نبي عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها درې مرسته کوا الصلاه اذا آنت مز داخل شي حانت او آنت معنا چې داخل والجنازه اذا حضرت جنازه چې حاضر شي د دې وجه نه زمون په مذهب کې په اوقات مکروه کې چې جنازه حاضر شي مسکیږي لکه د مازیګر نه پس او د سبا د مانځ نه پس نفل خو باندې او جنازه پکې کیږي.
دیتا واجب للغیر من واجب لینهی وی. والایما اذا وجدت لها کفن او ناشادی شده خدا. ایم اسی لغت کے کنڈی تا وی ودلتا تمراد عام دا کبکروی کسیبوی. والایم غیر شادی شده خدا تا کر لور ناستی خور ناستی او درنه اغواری اذا وجدت لها کفن کف دی اغواری ورکوی مالداره پوری می ساروا. اکثر زمون دا طرف خانانو خزه اگا پا دی دا غٹ سڑی پہ انتظار کی خزه ناستی زڑی شلارش بے بودا سڑیو کی یہ رندو کی یا کن. قال ابو سعد حدیث مفروتا ام فروی حدیث جاتیر صفحه لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند اهل الحديث. على حديث معنى امامان ده حديث واستربوا في هذا الحديث مسترب شوی دی چا ام فروا چا عمه ویل ده چا خاله ویل ده چا خوات ویل. حدثنا حذيفة بن مروان بن معاوية الفداري عن ابي يعفور عن الوليد بن العيدار عن ابي عمرو الشيباني ان رجلا قال ابن مسعود یو سړی ابن مسعود ته وای اي العمل افضل کم یو عمل غوړه ده. قال سالت عنه من رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا صحیح حدیث ما د حضور نه تاسو کړه دي ما ته وای الصلاه علی مواقیتها مز په خپل وخت کې غوړه ده اول یاد نه. قلت ما ذا یا رسول الله قربان د دینه پس کم یو عمل غوړه ده. قال وبر الوالدين وفاو خدمت و طاعت د مور پلار. قلت وماذا د دینه پس غوړه ده. قال الجهاد فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله غوړه ده. په دې نشر اشاعت د اسلام راځي. نو په حقوق الله کې اول د ایمان نه پس مونږ دي او په حقوق العباد کې اول بر الوالدین. دا یاد لرئ د شریعت دا ترتیب دی. اول د مور پلار حق دی، به د استاد حق دی، به د پیر او د مرشد حق دی. ځکه پیر مرشد وظایف خی سړی ته او هغه مستحب دي او استاد سړی ته عقیده او عمل خی دا غیز د کول فرض دي. او مور پلار خو بنیادی تربیت زیاده او د هغه خدمت نه سم ذکر دی. ادب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مور پلار سره احسان کول په جندم فرض دی او پستا مرګ نه دا زیارت لې ورشه صدقه ور پسې وکا دعا ور پسې وکا. حضرت تانوی سے وای به بزرگ وی امیانو کې معاملہ بالعکس تا پیر د ټولو نو چت غني ځکه هغه معصوم دی. به ور پسې استاد غني به مور پلار غني. مور پلار ته اهمیت نه ورکړي. حال دا چې منسوس دي. وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. د اچا دعا په چا فرض نه ده بغیر د مور پلار. مور پلار کدی هر څنګه ستاده لپاره جنت او دوزخ هما جنتک او نار ستاده لپاره جنت. مور پلار دې به استاد دې به پیر او مرشد او امیان څنګه جاهلان. اول مرشد دې به استاد بخپل کار کوي او بیا مور پلار کو پیس کې نه غړي بیا کوئی نسواریان. قال ابو سعد حدیث حسن صحیح دا صحیح حدیث ہے. وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير وعدن الوليد بن العيدار هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقت الاخر مرتين. حضور په اخري وخت کې دوه ځله مونږ نه کړي. دلته الا فکار دې پسې دوه ځله خو کړي دی، یو د جبريل په واقعه کې یو د سائل په واقعه کې. حتى قبضه الله خالص اخر وقت سوک نه وي. قال ابو سعد حدیث غریب حدیث ضعیف دی وليس اسناد بمتصل اسناد متصل نه دی. دې د شافعي سے یو کلام ذکر کړي چې هغه تعجیل غره غني. قال الشافعي الوقت الاول من الصلاه افضل. اول وقت غره دی ومما يدل على فضل اول الوقت. اول وقت فضیلت دلیل دی على اخر اختیار النبي صلی الله علیه وسلم ابي بکر وعمر. ټول محدثین وې دا خود چرته ثابت نه فلم يكونوا يختارون الا ما هو افضل. دیو په اول وخت کې کو او اول وخت ورا ده. ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في اول وقت. محدثین هذا منظور فيه یعنی دې کې نظر ده ځکه عبارت په خپل نسن نه دراله او اسفار نه دراله
او د عشاء د تاخير په باره کې نه دی ویلي. وی دا شافعي صاحب کلام ما ته ابو الولید مکی ویل دي انا شافعي بس ته کوشو